په رمضان المبارک کې دا څلور کارونه چې کوم دی نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي دا ډېر ډېر کوئ. دا څلور کارونه نه دي وایي دا ډېر ډېر کوئ. په هغې کې اول نمبر چې کوم دی نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي په رمضان المبارک کې د لا اله الا الله ورد دا ډېر زیات کوئ. جی لا اله الا الله ورد دا ډېر زیات کوئ. څوک چې د لا اله الا الله ورد کوي دا ډېره بهترینه هغه چې کوم دی ډېر بهترینه کلمه ده او ډېر بهترین ذکر دی. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي افضل الذکر لا اله الا الله، افضل د ټولو نه افضل ترین د ټولو نه بهترین ذکر هغه لا اله الا الله دی. وایي موسی علیه الصلاۃ والسلام الله جل شانه ته پر عرض کوي ای زما الله ماله داسې ذکر راکړه چې زه پې تا یادوم، ماله داسې ناشنا ذکر راکړه چې زه پې تا یادوم. الله جل شانه ته لا اله الا الله ډېر وایي یا الله پاکه دا لا اله الا الله خو هر څوک وایي ماله داسې راکړه چې زه پې خاص تا یادوم. وی موسی د دنیا د تمامه دنیا په یوه چابړي کې کېده او د لا اله الا الله په بله چابړي کې کېده او د لا اله الا الله به ترې وزنداره وي. نو دا ډېره بهترینه کلمه ده د لا اله الا الله ورد دا په رمضان مبارک کې نبی علیه السلام فرمایي دا ډېر ډېر کوئ. دویم نمبر استغفار ډېر ډېر وایي. وایي کم انسان چې استغفار ډېر ډېر وایي دا به په ده به مصیبتونه الله نه راولي، په ده به تکالیف الله نه راولي او وایي د ده به د داسې ځای نه رزق مقرر شي، د داسې ځای نه به الله رزق ورکوي چې د ده به په وهم او ګمان کې نه وي. نو تاسو د لا اله الا الله ورد ډېر زیات زیات کوئ. او دریم نمبر د دې دوه نه خو زمونږ خلاصۍ نشته. و یو په رمضان المبارک کې د جنت سوال کوو چې یا رب کریمه ما ته جنت راکړي. دا خو مونږ زموږ خو جنت خوښ دی که نه، مونږ به د الله نه جنت غواړو. نو کم از کم چې د الله نه جنت غواړو یا رب کریمه ما له جنت راکړي، د الله نه دا سوال کوو د جنت. او د جهنم نه د فنا سوال کوو چې یا رب کریمه مونږ له د جهنم نه فنا راکړي، ځکه مونږ خو د جهنم نه ډېر زیات یېرېږو. یقین وکړئ نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي دا څلور کارونه په رمضان مبارک کې ډېر ډېر